ملا هادي سبزواري بزرګواري چې واورېزې باندې څونګې سبزوار کې به یې هغه درس ورکولو، درس کې به غوړ غوړ مجتهدان کېناستل. لاړلو حج ته، حج نه واپس زیارتونو لیارو باندې راغللو، چونکې مخکې سفر خو سخت سفر وي، ایسه بیا راغللو کرمان ته. له ښه غور ته وکړو نو دغه دستان ته ایسه کله کرمان ته راغللو، کرمان ته یوې مدرسې ته ورغللو، چونکې ملا هادي سبزواري بزرګوار به یې عام معمولي د عام کلو والا و په شانتې زندگی کوه، نه یې څه غوټه ماما نه غوټه ابا کوه، هېڅ شی به نه چل، عام ساده زندگی، ډېر عجیبه عارف شخصیت پاتې شوی دی. ایسې یوې مدرسې ته ورغللو، مدرسې کې ورته ویله چې زه یو مسافر یم، ما ته لږ یوه کمره راکړو چې څو ورځې زه دلته تېرې کړم، هغه نه بعد بیا سبزوار ته ځو. ایسه هغه ورته ویله چونکې د مدرسه دیني طلباو دپاره وقف دی، زه خو تا ته کمره نشم دیر کوی، خو یو کار کوی شم چونکې مسافر یې غریب ده هم برېښي، بل ځای به د سر نه وي، راشه هغه کوم مدرسې والا نوکر و مزدور و، هغه ورته ویله چې ما په شانتې دلته خدمت وکړه، څومره پورې دلته اوسېږي خدمت به کوې، جارو ویه. سوچ مې دی وړو نو ایسه جارو ویه. ایسه کله دا خبره یې وکړه ملا هادي سبزواري ویله چې زه بیا جارو ویم. واقعا ملا هادي سبزواري ډېر عظیم شخصیت، عرض مې وکړل هغه غوړ غوړ کتابونه د عرفان و فلسفې والا مدرسې کې نن ورځې پورې هغه تدریسي کتابونه دي. ایسه کله دا خبره ذهن کې ورته راغله چې زه بیا جارو وایم، څو فورا خپل ځان نه محاسبه شروع کړه، خپل ځان سره مګر ټایم کې حساب کتاب شروع کړو، څه دا خبره د ویلې وکړه، د زړه کې دا خطور د ویلې راغلو چې زه ویلې جارو وایم، مگر ٹائم کی کیناستل محاسبه شروع کا سید هادي اوسه پوری مطلب تو کی کمایش تو ستو اوس هم تو کی و جبشتو اوسه تکبر د کیشتو اوسه خدای ته یو نه ورسیدل اوسه خدای نه ډیر وریای ستو اوسه دا سوچ کوي چې زه جارو ویلی وایم. کسان گرامی و رفا ایمو علما عظیم شخصیات دسی اوس ما ذره ذره یو سکند و منٹ هم لیٹ نه کولو، مګر ټایم کې محاسبه وکړه ځان نه. ویله ملا هادي سبزواري چونکې تا زړه کې دا خطور تیر شو، چونکې تا زړه کې دا نیات تیر شو، ځان د غوټو بللو چې زه جری ویلي وایم، لہذا څو پورې دغو کسانو نه وم پېژندلی وره پورې به زه دغې مدرسې کې خدمت کوم، جری به وایم. دغه تاریخ جمله د شاید تاسو تعجب وکوئ، اکثر دغه بیانیږي هم ملا هادي سبزواري 3 کال هغې مدرسې کې جری وویله. یوه ورځې باندې د ملا هادي یو کتاب لیکلی فلسفې کې منظومه حکمت ورته یې منظومه، هغه منظومه استاد خیله شاګردانو ته، دوی کمرې سره څنګ ته تیر شو، غلط اشتباه یې ورته وښیله، اصل کوم مطلب ملا هادي سبزواري په خپله لیکلی و، خپله مصنف و، اما استاذ غلطي وکړه ورکې. هغه نه بعد دې هغه مدرسه ترک کړه، خو یو شاګرد یې راوغوښتو، ورته ویله چې استاذ ته وایه کوم ځای کې ته دغه معنا وکړه لکه نه دغې خبرې، شاید ملا هادي سبزواري دا مقصد و مراد وي، درست یې کړله. عزیزانې مقصد من دا و انسان خپل ځان نه څوره پورې حساب نه دی خستی، اوره پورې نقصان کې دی. لکه څنګه پیغمبر اکرم یې که نه حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، دینه مخکې چې تاسې حساب کتاب وکړئ خپل ځان نه حساب کتاب واخلئ، دینه مخکې چې د خدای محاکمې ته راشئ خپل ځان نه حساب واخلئ، بیا به ضرر نه نقصان نه بچ شئ.